رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. دا سورة آل عمران پارہ نمبر 3 آیات کریمہ نمبر 39 رکوع نمبر 12 آیات کریمہ کې د علماء مفسرینو د وینا مطابق قبولیت د دعا د زکریا علیہ السلام ذکر کړي چې زکریا علیہ السلام دعا الله قبول کړه دی په خپل عبادت خانه کې ولاړ دی مونږ کوي یا دعا کوي او فرشته رالی جبرئیل امین ورسره نور فرشته او ورتوی ان الله یبشرک تعالی الله زیر درکې پس سره بیحیا تعالی الله زیر درکې تعالی به الله زوی درکې دعا شوا قبول شوا او دعاګان الله قبلی ښه قبلی چې زړه د کومې نه کنه دعا قبلی او تعالی الله زوی درکې او الله کریم الله په خپل باندې نوم کې خوستو په خپل باندې 15 نمونه د انبیاء کرام او د الله کریم په خپل باندې خېری 15 نمونه دي اسماء خمسه یو اسحاق علیہ السلام دا الله کریم په خپل باندې خېری یعقوب علیہ السلام دا الله کریم په خپل باندې خېری او عیسی علیہ السلام دم الله کریم په خپل باندې هری او یحیی علیہ السلام او جناب نبی کریم محمد عربی صلی الله علیه وسلم الله کریم په خپل باندې هری دا 15 نمونه دي الله کریم دا په خپل باندې هری نو مې مرلا کې خوستو یحیی بن می ماشاء الله سیدک خستنو مې ولا کې خوست او یو څو خبره نورم کړي چې دی په پلان کې وي دی به سیدی دی به حسورانی او دی به پیغمبري او دی به دا کامل نه قانون نه ماشاء الله دعا قبول شو خو سم قبول شو دا څه قبول شو چې بس د زړه نه واکنه نو دعا غواړم الله په در کې په حضور کې عاجزه سره فریاد سره دعا د الله نه غواړو الله کریم قبلی الله قبلی خو چې انسان ته په صداقت باندې وغواړي نه آیات کریمه کې اجابت د دعا د چا ذکر کوي د یحیی علیہ السلام صحیح ده کنه زکریا علیہ السلام ها د چا ذکر کوي قبولیت د دعا د چا ذکر کوي د جناب نبی کریم محمد عربی صلی الله علیه وسلم ٹھیک ده کنه زکریا علیہ السلام ذکر کوي فنادته الملائکه आवाज کو د فرشتو دا نادت د ندا نه دی او تاسو ما په ندا کې څو خبره کړې یاد دي کنه چې کوم ځکه ندا وی ال تاسو خبره پیژنو 5
ندا حرف ندا ندا منادا منادی او مقصود بن ندا دا پنځه خبره بل څه کو دا پیژنو نه پرشتو ورته आवाज کو आवाज چاو کو پرشتو او دا आवाज د پرشتو او आवाज چاته شو یحیی علیه السلام ته او دا او زکریا علیه السلام ته او دا आवाज سو आवाज وکنه نه دا आवाज نه دا شو پرشته څه شوي منادی هغه आवाज وکنه منادا څوک شو زکریا علیه السلام او مقصد د ندانه سوا وی طالب الله زوی درکې سیده کنه زیره اوس تا ټول خبر دلته تاسو ته لګوم خدا 15 واړه زی لګوم درته تاسو ته وکړه کړه خو ځان سره به راګیروي فنادته الملائکه आवाज کو هغه ته فرشتو یحیی علیه السلام ته فرشتو आवाज کو زکریا علیه السلام ته فرشتو आवाज کو سیده کنه وهو فداس حال کې زکریا علیه السلام چې قائم ولاړو یصلی منځ کو فی المحراب په عبادت خانه کې منځ کو ولاړو بڑا مزه کړ چې انسان الله ته ولاړی کنه او د الله دا بندي کړي غټه مزه ده سیده کنه وای دا مزه به تا ته پته ولګي چې کله تا پس قبر کې تورې خازي ولګي د دنیا مزه به تا ته بې مزه ولګي چې کله تا پس قبر کې سپینې خازي ولګي الله الله فنادته الملائکه आवाज کو زکریا علیه السلام تل ملائکه فرشتو وهو پداس حال کی دا زکریا علیه السلام چې قائم دی ولاړو سیکل یصلی منځ کو فی المحراب په عبادت خانه کې منځ کو ولاړو د الله بندگی کوله یا یصلی په معنا دعا دی دعا کوله زکریا علیه السلام څه کوله دعا عبادت خانه کې ولاړ دعا کوي نو په ولاړه باندې دعا کول شي ها جایز ده په ولاړه باندې دعا کول شي نه یصلی په معنا دعا دی یې منځ کو د الله بندگی کوله دغه وخت کې څنګه فرشتو आवाज ورته وی زکریا علیه السلام ان الله یبشرک بیحیی الله زیر درکې 50 سره یحیی علیه السلام سره اوس ګوره ها ندا او منادا ته پکې غوږ کړي دا आवाज نه دی صرف आवाज دا ندا شو صرف आवाज چغه ندا شو او منادی سوکته فرشته نل ملائکه تو منادی شو او دا چغه ندا شو خودلته پکې یا حرف ندا څه کړی دا حذف کړی دا کله کله یا حرف ندا حذف کیږي ان شاء الله تاسو سورۃ یوسف کې راشي یوسف علیه السلام سره دوه ملګری په جیل کې او ډیره خپل واقعیا ده مختصر دا چې خوب ولید یو کس چې روټه دا شانتی راځي بل مرغان زما سر نه خوراک کوي یوسف علیه السلام ورته وي تو چپاکیږي بلته تو بچ کېږي اچھا کم بچو بس باچا خواله واپس لاړو وخت تیرېده باچا خوب ولید وږي ولیدل پکې غواګانې پکې ټپې غواګانې او شنه وږي اوچ وږي پکې ولیدل الله قحط راوسته مختصر دا چې عزیزی مصر مالا تعبیر پکار دی ما خوب لیدلې دی بعد ته قصه را یاد شله چې ما سره په جیل کې یو مرګر یوسف نوم یو ا د خوبونو تعبیر خو بغه ایست باچا ته ما ولېګا وای زه ورشه چې څنګه راغی وای ایها الصدیق په جیل چې راځن نشو ای زما ګرم دوستا ایها الصدیق ایها الصدیق आवाज یو لګاو نه دغل ته د سپاکارو یا ایها الصدیق ای زما دوستا او حرف نه دې سکړه آیا حذف کړه نه دلته حرف نه دا سره دا کله کله حذف کی دا دومره قسمه دې ټکی د پاره وکړه یا دا پاره نه یا حرف نه دا حذف شو ندا دا आवाज دی منادی سوکتی فرشته منادا سوکته زکریا علیه السلام مقصود د ندا نه څه دی ان الله یبشرک الله زیر درکې پس سره طالب الله زیر درکې
دا مقصد د نداو، دا مقصد د چغیو. طالب الله څه درکوي؟ زوی به درکړي خو بلوچې به درکوي. و یو د ممره سل د عمره. صحیح ده که نه؟ هغه قصه ده. ان الله بشک الله جل جلاله یبشرک زیر درکوي تعالی را ای زکریا علیه السلام پس باندې بیحیا په یحیا علیه السلام باندې طالب الله زیر درکوي. دا به څنګه یحیا وي؟ دا به څنګه پیغمبري؟ وای مصدقا دی به تصدیق کوونکي وي بکلمت من الله په کلمې د الله جل جلاله سره. د کلمت الله به تصدیق کوي. کلمت الله نه څه مراد دي؟ دینه مخکینی کتابونه تورات انجیل زبور ته نه مرادو. دا غي تصدیق وکړي چې دا د الله حق کتابونه دي. یا د کلمې نه مراد عیسی علیه السلام دی، لانه خلق بکلمت کن. عیسی علیه السلام ته الله کلمه ویلې ده کنه. تاسو سورۃ آل عمران کې مخکې ویلې دي. ندی به د عیسی علیه السلام تصدیق کوي، دی به دغه څه کوي؟ تصدیق کوي. مصدقا دی و تصدیق کوونکی به کلمت من الله په کلمې د الله جل جلاله سره، په یو حکم د الله تعالی سره، په یو فیصلې د الله تعالی سره. دویمه وسیدا دی به سرداری او دی به نیکي، دی به ښایسته اخلاق والوي، د به خوی ښایسته وي، خصلت به ښایسته وي، کامیاب به وي، بد اخلاق به نه وي، نیک صورت به وي، نیک سیرت به وي، جون به ښایسته تېرېږي او نیک عمل وي، صالح دیندار به وي. دا ټولې معنی علما کرامو کړي دي. دی به سیدي ماشاءالله. صحیح ده که نه؟ دی به سیدي. وحصورا دی به پاکبازي، پاکباز. حصوران کې دلته علماو څه خبرې کړي دي، لیکن بزم حاصل معنی را لم مقصدی معنی. دی به پاکبازي، دی به غلط باز نی. صحیح ده که نه؟ دی به نیک انسان، پاک انسان به وي. وحصورا دی به پاکبازي و نبی او دی به پیغمبر، دی به نبی وي ماشاءالله. او بلدا من الصالحین دی به د کاملو نیکانو نوي. نګوره مصدقا بکلمت من الله یوا و سیدا دوا و حصورا درې و نبیا څلور من الصالحین پنځه. دا پنځه بشارتونه. داسې زوی در کومه کمالي زوی به وي. صحیح ده که نه؟ کمالي زوی به وي ماشاءالله. قیامت کې بعضې بچي داسې وي الله به ورته فرمایي اقرأ ورتقي، قرآن شروع که برخیجه. او چې کله ته من الجنة والناس هغه به ستا ځای وي. نه مور او پلار دپاره څومره لوی خوشخبري وي او خوشحالي وي د قیامت په ورځ باندې ماشاءالله. دا غټه خوشحالي ده. صحیح ده که ای دنیا زندگی څه ده؟ خرې مرې. مولانا بجلیګر رحمت الله علیه د الله وبخي هغه وایي دا خرې مرې. د دنیا زندگی خرې مرې، آخرت دپاره تیاري پکار ده. صحیح ده. الله زموږ نه راضي شي. نو دنیا تیاری به هم کو، د آخرت به هم کو. ښه دواړه به کو. صحیح ده که نه؟ دنیا به هم کو، آخرت به هم کو. خو آخرت مقصد دی او دنیا څه شی دی؟ ضرورت دی. مونږ دنیا ته مقصد ویلی دی، آخرت ته هم څه ویلی دی؟ ضرورت. مړه قبر کې به ورسره ګورو وایي. داسې وایي که نه؟ تاسو اورېدلي دي؟ وایي قبر کې به ورسره ګورو او چیلتیا کېږي پیراکي دي که نه؟ بیا ورسره ګورئ. الله دې راضي شي. الله هم ځینو ساتي. ها ګران کار دی. داسې خطرناک اژدهاګانې دي. کو یوې خوله رابار کړه یو پوکي صرف وو که نه؟ وایي تر قیامته به په ځمکه باندې شین بوټي زرغون نه شي تر قیامته. دومره خطرناک شیزان دي. ډېر خطرناک شیزان دي هلته پراته دي. الله دې راضي شي. هی هی نجابت د دعا د زکریا علیه السلام ذکر شو. فنادته الملائکة آواز وکړه هغه ته فرشتو وهو په داسې حال کې زکریا علیه السلام چې قائم ولاړو یصلي مونځ یې کو فی المحراب، په عبادت خانه کې مونځ یې کو. او فرشتې راغلې ورته زکریا تعالی به الله زوی درکوي. دا آواز د څه دپاره و؟ په دې خبره باندې چې ان الله بشک الله تعالی یبشرک زیر درکوي تعالی را. زیر مله چا رالیږلی دی؟ وایي الله زیر درکوي. معنا دا چې موږ پکې ورڅه کمال نشته دی، موږ منځ کې واسطې یو. الله زیر درکوي تعالی به الله زوی درکوي ماشاءالله. ان الله یبشرک بیحیا په یحیا علیه السلام باندې
مصدقا دا یحیی دا یحیی دی دی به تصدیق کوونکی بکلمت من الله په کلمې د الله تعالی باندې به تصدیق کوي یا د کلمې د الله تعالی به تصدیق کوي د حکم د الله تعالی به تصدیق کوي د فیصلې د الله تعالی به تصدیق کوي کوم فیصله الله عیسی علیه السلام پیدا کړی دی انبیاء کرام مخکې تیر شوي د هغې تصدیق به کوي دا ټول پکې راګیر دي وسیدا دی به سرداري او دی به سرداري دی به ښایسته خوی والا وي مزیدار اخلاق والا به وي طبیعتي انسان به وي که نه طبیعتي به وي بعد انسان نه دی چې ورته وی کښېنه وایي سم شه ګورې ښه ځان نه باندې خرابې ورته وی دا شربت وڅښه په ارام کښېنه مړه لیونیه صحیح ده که ښایسته اخلاق دی الله زموږ د ټولو اخلاق ښایسته کړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق ماشاءالله عجیبه اخلاق و که نه اوهو زه چې تا ته ویم ته به حیران شي الله زموږ اخلاق ښایسته کړي اخلاق ډېر کمالي څیز دی اخلاق چې د انسان ښایسته وي که نه نو بس خبرو ته وینا نشته خبرو ته وینا نشته که وینا ته ضرورت نشته دی بیحیی مصدقا بکلمت من الله وسید دی به سرداری او دی به ښایسته اخلاق والوي طبیعتي به وي وحصورا دی به پاک بازي و نبی دی به پیغمبر او نبی وي من الصالحین دی به د کاملو نیکانو نبی کله چې دا خبرې راغلې زکریا علیه السلام واورېدې هغه شوق پیدا شو هغه یو اواز لګی انا یکون لی غلام الله دا بچی مله څنګه راکې د الله په دره کې आवाज کړي جستجو پیدا شو کنه الله دا بسنګي ځکه چې کوم ظاهري اسباب دی اوسې معطل شوی دي ظاهري اسباب خو نشته ولی د شپږ شلو بیبي سوا لاس کم سلو کالو ظاهري اسباب خو نشته دا بسنګي ان یکون لی غلام زه خو بوډا یم او ښځه مې شنډه ده دا به څنګه حساب کتابي وامرأة عاقر الله کریم ورته جواب کړی دی هغه جواب سو هغې پورې انتظار اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا الله زمونږ راضي شي یا الله کړي ګناهونه معاف کړي الله دې د ګناهونو نه وساتي موږ سره درس قرآن کې مشران دي کشران نوجوانان رب دې له ژوند کې مال حال کې برکتونه واچي څومره حاضرین دلته دي څومره موږ سره شریک دي درس قرآن یا موږ سره شریک دي بهر مسلمانان وروڼه دي څومره دلته شریک دي څومره بهر د موبایل په واسطې سره شریک دي رب دې له ژوند کې مال حال کې برکتونه واچي الله زندگی دراز فراخ کړي الله مشکلات پریشانۍ د ټولو حل کړي زموږ ټولو حال باندې الله رحم وکړي دلته حاضرین دي موږ سره رب مشران دي کشران نوجوانان الله دې له ژوند کې مال حال کې برکتونه واچي الله زندگی دراز فراخ کړي الله زموږ ټولو حال باندې رحم وکړي الله زموږ ضرورت جایز خواهشات د خپل غیب خزانو نه برابر کړي څومره مشران کشران او څومره په دنیا کې مسلمانان بیماران دي ربه هغې له صحت کامله شفای کامله ورکړي که نارینه دي که زنانه دي ربه څومره وفات شوي دي ای الله هغې قبرونه عالق رحمت جنت باچې وګرځي ټولو حال باندې الله رحم وکړي زموږ رشتهدارو کې نن یو خودګي شوې وه نن درېیمه ورځ ده دعا ورته وکړي چې هغې ته م الله قبر عالق رحمت جنت باچې وګرځي الله کریم سره د رحم معامله وکړي څومره د هغې پسماندګان دي وروڼه بایګان دي بچي دي الله هغې له صبر پټۍ په زړونو باندې ولګي دلته څومره حاضرین دي ربه د دین راضي شي د دې مشکلات پریشانۍ حل کړي ای الله نن چې کوم درس قرآن شو هغې کې اجابت او قبولیت د دعا د زکریا علیه السلام د هغه دعا ته الله قبوله کړې وه او موږ ته پکې ښایسته تعلیم دی ای الله دغه آیات په وسیله او په وساطت زموږ د دعا الله قبول او منظوره کړي ربه موږ چې دا کومه دعا کو دا هم الله قبوله کړي مخکینه دعاګانې هم الله قبوله کړي آینده چې کوم وکړو الله هم الله قبول منظوره کړي دا څومره حاضرین ناست دي ربه دې چې کومې تمناګانې مرادونه شرعي ای الله د آیات کریمه په وسیله په خاطر باندې د دې تمناګانې مرادونه جایز شرعي الله برابر کړي الله ټولو حال باندې رحم وکړي خصوصا دوی عموما څومره مسلمانان دي په دنیا کې موږ سره شریک دي درس قرآن کې کو شریک نه دي الله ټولو حال باندې رحم وکړي
او د ټولو تمناګانې مرادونه جایز مرادونه شرعي حوایج الله برابر کړي. الله د چا رزق کې فراختیا نه الله رزق ولا پراخه کړي. الله وسط ورته فکر راولي. خصوصا زموږ د داس مرګري څومره دي الله دې رزق پراخه کړي. دې لپاره رزق الله برکتونه واچي. الله پراخي ورل راولي. عموما څومره مسلمانان په دنیا کې دي ربا ټول لپاره هر رزق ورکړي. خدایا ټول حال باندې الله رحم وکړي. څومره بیماران دي دا زین الله چې دی زموږ درس مرګري دی دعا ورته کور والا بیماران د هسپتال کې زیر علاج دي الله صحت کامله شفای کامله ورل ورکړي. حمید الله کاکا چې دنو کور کې بیماری ده لوره بیماره دعا ورته کې چې الله ولا صحت کامله شفای کامله ورکړي. نور څومره مسلمانان بیماران دي الله اغله صحت کامله شفای کامله ورکړي. زمونږ راضي شي د ټولو اخره خاتمه په ایمان کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وسلم.